اخر د عمران خان پیغام یو میاش پس د جیل نه بهر وروته عمران خان سره سوک غداری کوي دغه هم پته ولګیدا عمران خان د خپل خور علیما خان د پاره یو خاص پیغام را لګل دی هغه څه پیغام دی باغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوي عمران خان سلمان صفدر خپل وکیل سره ملاقات شوه دی علیما خان یعنی عمران خان خوریان عمران خان سره ملاقات ته نه دی پری خودل شوی باغې باندې هم په دې ویډیو کې خبره کوي عمران خان مولانا فضل الرحمن صاحب حواله سره هم څه خبرې کړې دي باغې هم په دې ویډیو کې خبره افغان مهاجرین حواله سره هم عمران خان خپل بیان جاری کړی دی کې پی کې گورنمنت ته څه پیغام را لګلې پاغه هم په دې ویډیو کې ډیټیل سره خبره کو ټونډو باندې عمران خان د خپل خور علیما خان د پر څه پیغام را لګلې پاغه باندې خبره کو چې علیما خان اډیالا جیل سره مطلب اډیالا جیل علیما خان کله هم اډیالا جیل تلار شنو داغي عمران خان سره ملاقات نکړي ټول ورځ د اډیالا جیل نه بهر تیر کې خدایي ملاقات نشي د پیر پر ورځ د سلمان صفدر ملاقات عمران خان سره شوه دی چې د سلمان صفدر په ذریعہ باندې عمران خان خپل خوریانو ته پیغام را لګره دي علیما خان ویلی دي چې عمران خان ته دا پته نه و چې مونږه روزانه اډیالا جیل ترازو او مونږه تر مخامه دلته ناس یو او زمونږ ملاقات نه کیږي د دې خبر نه عمران خان نا خبرو تر اوسه پوري چونکه د عمران خان خپل لیډرشپ کې خلکو سره ملاقات شوی دي خو دغه کسانو عمران خان نه خبر کړي چې لکه ستا خوریان مرাজি ټول ورځ بار ناشتي خو ملاقات ته نه را پری دي دا صرف اوس عمران خان خبر شو چې د ما خوریان خورازي هر ورځ راځي بهر ناشتي خو ملاقات ته نه را پری دی او د نمخ چې چا مو سره ملاقات کړی دي نو ولا صفه حل نه دی ویلې چې دستا خوریانې بهر ناشتي وی ټول وروستي یا احتجاج کوي خو هغه ملاقات ته نه پری دي نه عمران خان ناواقف او د دې خبرې انکشاف علیما خان په خپل کړی دی چې کم کسان عمران خان سره ملاقات کوي نو غي عمران خان ته دا خبرې نه دی کړی یعنی عمران خان د مکمل حالاتونه نه خبري دا علیما خان د دې خبرو داوا کړی دا بل پنجاب پولیس د عمران خان خوریان اډیالا جیل ته اوس نږدې نه پریدي چې چرته مطلب په دې وجه نږدې نه پریدي که سبا چرته په کوټ کې څه خبره راغه نو د اډیالا جیل حکام به وایي چې ادای خو موږ له جیل ته راغلي نو دای به ملاقات موږ څنګه کولو لکه جیل ته جوخت نه پریدي پولیس جیل نه چرته لري گرفتار کی الته نه دی خو جیل طرف ته نه را پریدي چې دا نوی اپډیټس راغلي دي عمران خان خپل وکیلانو سره ملاقات کړی دی چې دغه ملاقات کې فیصل چودھری هم موجود فیصل چودھری د ملاقات نه پس ټویټ کړی دی چې موږ عمران خان ته مکمل بریفینګ ورکړو چې وکیلان او د سټاف فیملی تاسو سره ملاقات ته نه پرې خودل کیږي او مونږه عمران خان ته دا هم وی چې توهین عدالت درخواستونه مونږ جمع کړي دي او بیا هم زموږ مقدمات سماعت د لپاره نه مقرر کیږي عمران خان خپل وکیلانو ته د پریس کانفرنس کولو اجازه ورکړو چې سلمان اکرم راجا ته هم پریس کانفرنس وکړو نور وکیلانو ته هم ویل دي چې تاسو پریس کانفرنس وکړئ ټول خبرې میډیا ته ظاهر کوي عمران خان وکیلانو ته دا هم وی چې تاسو د پاکستان چیف جسټس ته یو خط لیکئ چې دا قانون او د آئین مکمل خلاف ورزي په اډیالا جیل کې یا په پاکستان کې روانه ده عمران خان افغان مهاجرین حواله سره ګنداپور ته پیغام را لګل دي چې ګنداپور د افغان مهاجرین مسائل حواله سره کې پی کې اسمبلی کې یو تحریک پیش کړي او افغان مهاجرین حواله سره واضح حکمت عملی دي جوړ کړي عمران خان مزید ویل دي چې مونږه په 8 فروری باندې الیکشن غټلې دي دا میچ مونږه په 8 فروری باندې الریډي غټلې دي په دې ویډیو کې دا اهم اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام